السلام علیکم عزتمن زموږ د نننۍ ویډیو ته تر اخره پورې وګورئ چې تاسو صحیح معلومات ترلاسه کړئ. عزتمنو تاسو ته چې څنګه پته ده چې په چاینا کې د یوه د وبا بیمارۍ دا وبا په ټوله دنیا کې خواره شوې ده. نو دغه شان د ټولې دنیا خلک د دې د وبا بیمارۍ د وجې نه پریشانه دي، بدحاله دي، تیار او په خوب کې مبتلا دي. عزتمنو دغه شان د غټو ګناهګارو هم الله تعالی ته توبې ویستلې، خپل عبادت یې شروع کړی دی. عزتمنو د دې د وبا نه مخکې هم په چاینا کې په مانځه په جوماتونو کې په مانځه باندې پابندي لګېدلې وه. منو کله چې د کله نه چې په چاینا کې دا وبا بیماري پیدا شوه، خلک هم ډېره سخت ویرېدل او خوفناکه شول. د چاینا حکومت فوراً دا اعلان وکړو چې ټول دې لاړ شي مسجدونو ته او لمونځونه دې شروع کړي، جوماتونه دې واپس فوراً پوره وکړي شي او کومه پابندي چې حکومت لګولې جومات ته په مانځه باندې چې کومه پابندي لګېدلې وه هغه د زر زره ختم کړی شي. نو دغه شانتې د چاینا باچا خپله هم مسجد ته تللی و، امام ته یې دا سوال کړی چې موږ ته د جمعې په مانځه کې دوا وکړه، ولې خو په مسجد کې دوا غوښتې وه. الله تعالی دې موږ د دې عذاب نه بچ کړي. الله تعالی په خپلو مسلمانانو باندې په چین کې الله تعالی په خپلو مسلمانانو د دې وبا نه ساتلي وو. چین خلکو چې دا وکتل نو ډېر ترې زیات متاثره شول. عزتمنو د چین په د وجې نه ډېره یاره پیدا شوې وه. ډېرو خلکو په یو ځای باندې اسلام قبول کړی دی، ای عقیده کړې ده چې انشاءالله نور ژوند به په اسلام او په اسلام د قانون د لاندې به تېروو. نو دغه شانتې په ایک دی کې مسلمانانو غیر مسلمانانو ټولو په الله تعالی ته سجده کړې، په چغو جوړغو باندې یې چغېدې دي. الله تعالی ته یې دا سوال کړی دی ای الله دا بیماري زموږ د ملک نه ختم کړې. دغه شانتې په ټوله دنیا کې یاره او خوب پیدا شوی دی، خلک اسلام کې داخل شوي دي. موږ ته دا پکار دی چې موږ توبه او استغفار وباسو، الله تعالی ځان ته راضي کړو. موږ الله تعالی ته دا سوال وکړو چې الله تعالی د ټولو دنیا نه دا وبا د بیماري لرې کړي. الله تعالی دې موږ په خپل امن او امان کې وساتي. زه امید ساتم چې تاسو به پوه شوي وئ. مننه د دې نه مخکې زه تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي حتما د زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټاله نشان ووهئ چې یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.